अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन द कुरान पाक पश्तू तर्जुमे सिलसिले के मुजा बद सूरा बकरा वत्सलवेश्ताम यानी 47 नंबर आयत और तत्सलवेश्ताम यानी 48 नंबर आयत ए देब मुजा तर्जुमा को और वे सराब इला होंदे खबर को मलगरो दगा तर्जुमे के द अंग्रेज़े और द उर्दे तर्जुमे वहाँ को हाशियो किरसी नो इदे दे पुरा चिकाचुक по पश्तू में न पीजी नो आगा कपूर दु पीजी चागा हाँ द कुरान पाक तर्जुमा zda ki po urdu ke او که څوک په انګریزي پیږي او د دوړو ژبه باندې نه پیږي نو هغه په انګریزي کې هم ترجمه زده کی عربی متن خو به آسه هم به سرارسي نو چلو ملګرو شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم الله نوم سره شروع کوم چې هغه ډیر مهربانه ده او ډیر رحم کوونکی ده یا بنی اسرائیل اے د اسرائیل اولودا یعنی اے د یعقوب علیہ السلام اولودا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکروا یود کو اذکروا نعمتی التي دمو نعمتنا چه انعمتو علیکم توسو تا یعنی په توسو باندې مې وروليو یعنی مو نعمتونه هغه نعمتونه توسو یود کو چې کیم مو په توسو وروليو وانی فضلتکم او مو فضیلت تر کړم توسو تا علی العالمین او ټولو عالمونو باندې یعنی د بنی اسرائیل نه علاوه چې څومره قومونه په ټولو باندې مو تاسو ته فضیلت تر کړم او په تاسو باندې مو انمونه ارورول چې یود کو هغه وخت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس واتقوا يوما وډو شو د هغه ریزنا یعنی بچ کو زنونا د هغه ریزنا لا تجزي چې اټس پوچار بنرسي یعنی څه فائدہ بو نه ورکوي څه جزا بو نه ویته ملويږي نفس عن نفس شین لکه په دې دنیا کې چې موږ سفارشونه کوو د چا واسطه ورکو چې ته مو نه پیژنې زه د پلونکي زوی یم یا زه د پلونکي نوکار یم زه د وزیر اعظم نوکار یم زه د پلونکي غټ افسر نوکار یم هغه به یو ټلیفون وکړي او کتو زه گرفتار کړم په باندې په پولیس باندې نو په یو ټلیفون به هغه مروسی نو دا هغه د دغه دنیا موازنه کوي وسره چې وډور شو هغه دنیا نه د هغه وخت نه چې په هغه کې بوڅوک هم چاته فائدہ نشي رسوي ولا يقبل منها شفاعه او نبو قبول کیږي یعنی نبو قبلوای شي د چا نه د چا په حق کې شفاعت یعنی سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نبو اذا نڅ یعنی داسوی کنه لکه تو یو چار دی وکړه چا جرمانه کړلې نو هغه جرماناتو ویر کړله
په هغه دنیا کې چې د جرمنا وخله وه ښځه خلوص هغه به نه کېږي، یعنی دا عدل به نه کېږي چې د تو نه پیسې یا جایداد یا داسې شیونه ته ارمخته کې ته ضمانت حاصل کې یا ته هغې کې فدیه ورکې او چا تو قتل کړی ته هغې کې فدیه ورکې، نه دغه شیونه به نه قبلیږي. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، او نه به د دوی مدد کېدای شي، یعنی څوک به د ده مدد نشي کوای، نه به مور مدد کوای شي، نه به پلور مدد کوای شي، نه به ورور مدد کوای شي، نه به خور مدد کوای شي، نه به ښځه مدد کوای شي، نه به بچی مدد کوای شي، نه به یاران دوستون مدد کوای شي. هغې ځای کې به ټول نفسه نفسي عالم وي، هر یو کس هغه به خپل ځان پورې وي، نو نه به د ده مدد کېدای شي. وډور شو د هغې ریز نه، یعنی تاسو ځانونه سام کو. دا نه صرف بني اسرائیلو ته دا کلام ده، بلکې وسره وسره لکه څرنګه چې زه یم چې هغه موږ په پښتو کې څه داسې یو نقل ده چې لورې یا تو ته خونجورې ان غیر رایته، یعنی ته د مو خبرې سمبولوه چې دا کیمې خبرې زه تو ته کوم، کیمې زیاړې زه تو ته کوم، کیمه غوسه زه تو ته کوم، دا ته په ځون کې سړوه، اصل کې زه یا خپلې لور ته. نو دا الله تعالی یای موږ ته یای. ګوره په موږ باندې د الله تعالی څومره نعمتونه وریږي، څومره د هغه فضل و کرم ده په موږ باندې چې موږ یا هغې درجې ته نه یو رسولي چې کومې درجې کې د ورستې ټول قومونه هغه الله تعالی هلاک کړي دي. نو یعنی ټول قومونه د سار نه ونسې تر دیې پورې دا قومونه الله تعالی هلاک کړي دي. موږ ته ګوره څومره شوشته ژوندونې نن صبر کړه ده. نن سبو چې حکیم د بدشیانو ژوندون و، هغه نن سبو د یوه غریب سړي ژوندون ده. نو ملګرو الله تعالی بني اسرائیل موږ تر مخکې کوي چې زه هغو ته یایم. په د نن وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې هغو بني اسرائیلو ته دا نصیحت وکړ چې ګوره تاسو په د آخري پیغمبر باندې ایمان روړو، دا تاسو ومنو. اوس پله چې کوم دغه آیتونه دي دا هغه ذکر ده چې الله تعالی کوم نعمتونه په دوی ورولي او په دوی رحم کرم کړه. نو ملګرو هغې راسې مو ته اجازت وکړو د الله په امان.